کوهاټ کې ډي ای کې 13 ورځ په ډزو قتل کړی شوی د میډیکل کالج زده کوونکي اسماراني مړې خپل ابایي کلي لکي مروت کې خاورو ته سپارلی شوی دی. اسماراني 2 ورځې مخکې په ډزو ملزمانو ویشتلې وه. دا وخت زموږ همکار فضل کریم کوهاټ کې ډي ای کې د اسماراني په کور کې موجود دی. فضل کریم څه صورتحال دی اسماراني پیښې په اړه تفصیل را سره شریک کړئ. جی بالکل دا وخت زه د اسماراني چې کوم قتل کړی شوی په کوهاټ کې ډي ای کې د هغې په کور کې ولاړ یم. دا د هغوی کور دی. اسماراني څو ورځې وړاندې دلته په کې ډي ای کې خپل کور مخې ته ملزمانو چې کوم هغوی په ډزې کړې وې او ډزو په نتیجه کې هغه یوه ورځ په اسپتال کې پرته وه، یوه ورځ پس اسپتال کې هغې ساه ورکړه. نن د هغې چې کومه جنازه هغه په خپل کلي کې لکي مرود کې 2 بجې ادا کړی شوه. دا د هغوی کور دی. اسماراني دلته کې پته کېدله او د دوی چې کوم مقامي چې کوم غړي د لکي سره تعلق لري خو پلار د هغه نه راوستی و چې دلته کې په کې ډي ای کې دغه شان بدو ورځو نه به بچ وي، دلته کې به دوی په ارام سره ژوند تېروي. خو اسماراني چونکې دلته کې د میډیکل سټوډنټ هم وه په ایبټ آباد میډیکل کالج کې هغوی سبق ویلو، دغه شان چوټۍ باندې راغلې وه کور مخې ته چې کوم ملزمان وو هغوی دغې باندې ډزې وکړې او دغې په ډزو کې سخته ژوبل کا. د ژوبل کېدو نه وروسته یوه ورځ پس په کوهاټ کې ډي ای اسپتال کې هغې ساه ورکړه. اسماراني چې کوم مقدمه دی هغه په کې ډي ای چې کومه تړن دی په هغې کې درج کړی شوی دی. په هغې کې لیکلي شوي دي چې د موجوده د پاکستان تحریک انصاف کوم ځلي صدر دی د هغوی چې کوم 2 ورورونه دي په هغوی په ضد باندې دغه مقدمه درج کړی شوی دی. پولیس هم بل خوا دغه وایي چې موږ د ملزمانو نیولو لپاره پلټنې روانې کړي خو تر دې دمه پورې چې کوم ملزمان دي هغه ګرفتار نه دي کړی شوي. د هغوی چې کومه جنازه دی 2 بجې ادا کړی شوی دی. اسماراني څنګه ماته یاده کړه چې دغه د میډیکل سټوډنټ وه 18 کاله عمر یې و. د رشتې په هغه باندې دوی دغه شخړه جوړه شوې وه. دغه ملزمان چې کومو دوی ونه رشته غوښتله خو پلار وینا تر مخه پلار یې دا وایي چې د هغې عمر زیات او زما چې کومه بچي وه دا وړه وه موږ رشته نه ورکوله. په هغې باندې چې کوم ملزمان دي راغلي د کور مخ ته 3 ډزه ویشتې وه. 3 ډزو نه هغه سخته ژوبل شوې وه. یوه ورځ اسپتال کې د هغوی اپریشنونه روان وو. هغې نه پس یوه ورځ پس هغې ساه ورکړې دی. دا د هغوی کور دی. کور په مکمل توګه باندې بند دی. کمرې چې کوم دي هغه هم بند دي. دا حال دی چې کوم د اسماراني به دلته ناسته وه او د سبق زده کړه به یې کوله. اسماراني ډاکټره جوړېدله خو د بده مرغه دلته کې چې کوم دغه ماحول جوړ شوی دی کوم حالت جوړ شوي دي دغې حالتو او دغه ماحول هغې ډاکټرۍ ته پرې نه خوځي. ډېره مننه فضل کریم د تفصیلاتو راکولو.